السلام علیکم ملګرو. اخر کار د جیلیانو هم د عمران خان باره کې نارې شروع کړې. غازي ویډیو را سره وګورئ چې جیلیان د عمران خان باره کې څه وایي. لیکن دوی په خپله هم په جیل کې دي، لیکن د عمران خان د رهایي نارې وایي چې عمران خان رها کړئ. دا ویډیو را سره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د عمران خان سره ډېره زیاته مینه د ملګرو. تاسو ملګرو ویډیو هم وکتله، تاسو ته پته لګېدلې چې د جیلیان د عمران خان سره څومره مینه ده، لیکن دوی په خپله په جیل کې دي. که تاسو سوچ وکړئ دوی په څه کیس کې به راغلي، لیکن بیا هم د عمران خان سره دومره مینه کوي چې د عمران خان بهر ته وځي د جیل نه. عمران خان په جیل کې نه دی خوښ، د زړه نه ورسره مینه کوي، ځان پې قربانوي، لیکن عمران خان په جیل کې نه دی خوښ. په جیل کې و چې د جیل نه بهر ته وځي. نو دومره مینه ورسره خلک کوي که نه، د دې نه ورسره زیات خلک مینه کوي. که تاسو سوچ وکړئ خلک د دې دپاره نشي وسوتی، دې وجې نه چې خلک چې وځي نو سیده جیلونو ته وړي. نو خو جیلیانو نن حد کړی دی چې د عمران خان سره ډېره زیاته مینه وساتله او ډېره جذبه یې ده. لیکن وایي که موږ په دې جیل کې که مړه شو نو خیر دی، لیکن چې عمران خان د دې جیل نه وځي او عمران خان دې ملک له څه وکړي. د خپل ملک دپاره لګیا دي، د خپل وطن دپاره لګیا دي. ملګرو موږ له هم داسې کسان پکار دي، یو داسې جذبه پکار ده او چې زموږ د پاکستان ښه شي، موږ نور خلکو له قرضې ورکوو. موږ د نورو خلکو د نوجوانانو ډېره زیاته جذبه ده د خپل ځان قربانۍ، خو لیکن خپل پاکستان صحیح کول غواړي. یو ډېره زیاته ښایسته جذبه یې ده، داسې چې موږ په هر یو کس کې داسې جذبه راشي. موږ له یو ښه لیډر پکار دی چې موږ له زموږ پاکستان ښه کړي، زموږ پښتنو ته دې عزت وي، زموږ پښتنو ته دې حفاظت کوي. ځکه چې که تاسو سوچ وکړئ زموږ په پښتنو په مخه دماکې کېږي او زمونږ آزاد نه یو، مونږ چې پابند غوندې خلک یو. لیکن مونږ وایو چې آزاد یو. 1947 کې زموږ پاکستان آزاد شوی دی، لیکن پاکستان آزاد شوی دی، مونږ آزاد نه یو. مونږ د خپل حق تپوس نشو کولی. که مونږ د خپل حق تپوس کوو نو مونږ جیلونو ته وړي. نو دې وجې نه دا جیلیان هم وایي چې که خیر دی که مونږ د دنیا نه لاړ شو، خو لیکن چې زمونږ پاکستان ښه شي. یو ډېر زبردسته نارې والې. تاسو د دا ویډیو کتلې، دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ ملګرو، چې نورو ملګرو ته هم ورسي چې داسې خلک پکې هم شته ځان د پاکستان دپاره قربانوي، د خپل لیډر دپاره ځان قربانوي او په جیل کې پراته دي. لیکن وایي چې زما لیډر بهر ته وځي او زه خیر دی که په جیل کې یم.